یقینا ستاسو د مخکیني امتونه چې تېر شوي دي په هغې کې داسې شخصیات وو چې د هغې سره به فرشتو خبرې کولې هغې ته به د الله رب الجلال له جانبه الهام کېده او درجه د محدث او درجه د الهام چې صاحب الهام وګرځي ملهم من الله وګرځي بنده دا درجه د صدیقیت د مقام ښکته ده د محدث مقام دی بیا د صدیق مقام دی بیا د نبوت مقام دی بیا د رسالت مقام دی او بیا د رب ذوالجلال مقام دی د عمر فاروق رضی الله عنه متعلق حضور علیه السلام مبارک سے فرمایي چې په پخواني امتونو کې چې کوم مخکې امتونه تیر شوي دي په هغې کې محدثین محدث حدیث بیانونکي دا یو اصطلاح ده محدث چې چا سره فرشتې خبرې کوي او الهام ورته کېږي دا یو مقام دی مقام محدث بدل باندې زبر دی حضور علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي فإنه إن كان في أمتي هذا منهم فإنه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كجرد مقام محدث او دغه شخصیت زما په دې امت کې خامخا دا افضل الامم دی چې په نورو امتونو کې دغه مقام وو نو په دې امت کې به خامخا او حضور علیه السلام مبارک فرمایي چې لومبنۍ ابتدا او شروع به چا نه کېږي د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه نو مقام محدث حضور علیه السلام مبارک فرمایي چې په دې امت کې لومبنۍ شخصیت چې هغه ملهم من الله چې د الله له جانبه الهام ورته کېږي هغه مقام یقینا عمر فاروق رضی الله عنه ته حاصل دی فرشتې خوشحاله شوې د الله پیغمبر اسلام د الله نه وغوښته حضور علیه السلام مبارک فرمایي مقام محدث ورته حاصل دی فرشتې ورسره خبرې کوي الهام ورته کېږي لوی مقام ورته حاصل دی دیو جن حضور علیہ السلام مبارک فرمائے ان اللہ جعل الحق على لسان عمر وقلبه یقینا اللہ رب الجلال حق جاری کړی دی د عمر فاروق رضی الله عنه په زړه او په جبه باندې د عمر فاروق رضی الله عنه په ډېر خبره راشي د عمر فاروق رضی الله عنه په جبه باندې الله جاری کی حضور علیہ السلام